respected teachers, dear student, अस्सलाम वालेकुम. बच्चे असल کې دا 28 مارچ دی دا موږ په 27 مارچ باندې مناوو او چونکه د عید د وجې او چټیانی دي سبانه او د عید د چټیانی دي نو په دې وجه دا پروګرام چې دی دا موږ مخکې دا ورځ نه مخکې مناوو نو په 27 مارچ څنګه صالح شاه صاحب تاسو ته وې مخکې موږ هندوانو سره مسلمانان یو ځای اوسېدل نو د هغې په منځ کې لکه مطلب دا دی هغه روغه نه راتله هر ټایم چې کوم ځکه د هغې سماج د هغې روایات د هغې ژوند د هغې طریقې بدلې وې د مسلمانانو طریقې او دا ژوند دا بدل و نو بیا څه چلو شو مسلمانان په خپلو کې راغون شو چې موږ ځان له یو خپل ځان له یو بیل ملک پکار دی چې په هغې کې به صرف مسلمانان اوسي نو د هغې دپاره بیا یو قرارداد پیښ شو په منټو پارک چې اوس ورته اقبال پارک وایي 27 مارچ 1940 په لاهور کې دا مسلمانان چې کوم مشران وو هغه راغون شو د قائد اعظم محمد علي جناح په رهنمایۍ کې د هغې په مشرۍ کې یو اجلاس شو په هغې کې دا قرارداد پیښ شو چې یاره مسلمانانو لا یو ځان لا خپل وطن پکار دی چې په هغې کې مسلمانان د خپل د مذهب مطابق د شریعت مطابق او د ازادۍ خپل ژوند تېروي ځکه هلته خو موږ اوسېدو خو هغه ځای کې موږ آزاد نه وو بچې اوس بیا هغې نه پس مسلمانانو خپل قرارداد راغی او د هغې په رڼا کې د هغې په بنیاد باندې بیا مسلمانانو مخکې هلې ځلې وکړې او بیا په 14 اګست 1947 کې بیا پاکستان دا اوس چې کوم زموږ ملک دی دا آزاد شو په 14 اګست 1947 کې خو دغه اووه کاله چې د مسلمانانو کومې قربانۍ د دې نه مخکې هم د مسلمانانو ډېرو قربانۍ ورکړې وې خو دغه ټایم کې دې ته یو مطلب دا یو د قرارداد یو شکل ملو شو د هغې په بنیاد باندې بیا دا پاکستان جوړ شو بچې نن چې دا کوم موږ د ازادۍ سانس اخلو دا موږ چې په دې ملک کې آزاد یو دا بچې د هغې مشرانو قربانۍ دي په دې ورځو باندې موږ د هغې قربانۍ یادو چې یاره هغې د دې ملک دپاره ډېره قربانۍ ډېر هلې ځلې کړي دي بچې په دې ورځ باندې موږ دا عهد کوو چې یاره د هغې که موږ له تیار ملک راکړی دی پکار دی چې دا ملک موږ نورم پرمختګ کو دا ملک موږ نورم مخکې په ترقۍ کو او د هغې دپاره کوششونه وکړو او د هغې غټ خبره د هغې دپاره دا ده چې بچې تاسو اوس خپل ټایم مه خرابوئ تاسو محنت وکړئ تاسو ځان کې یو نظم و ضبط راولئ تاسو د دنیا ته اوس وښیئ څنګه چې اوس زموږ پاکستان ګورئ یقین وساتئ زموږ پاکستان اوس په دنیا کې یو چمکتا ہوا ستاره دی بچې تیار ملک دی اوس پکې تاسو له لږې هلې ځلې پکار دي نو دا باقي چې څونه وخت دا اوس پوره دنیا په کوم طرف ته روانه ده د انټرنیټ دور دی د موبایل دور دی هر ماشوم موږ نه په بل طرف باندې روان دی کم سے کم بچې تاسو ته خو موږ دا ریکویسټ کوو تاسو ته موږ دا وایو مخکې نه دا خبره کوو چې بچې تاسو دغه څیزونه پرېږدئ دې ځای نه د دې سټیج نه چې کوم استادان تاسو ته کومه خبره کوي دا مشران چې تاسو ته کومه خبره کوي یقین وساتئ دا تاسو باندې خوږېږي دا په تاسو دردېږي دې ته پته ده چې ستاسو په کوم مطلب دا په کوم څیز کې ستاسو فایده ده په کوم څیز کې ستاسو نقصان دی نو تاسو له دوی خبره ومنئ تاسو هغه خبره مه منئ کوم تاسو ته په میډیا باندې او په دغه څیزونو باندې د هغې رنګیني ښیي دغه ظاهري رنګیني ده بچې دغه کې هېڅ څه نشته تاسو خپل فیوچر ځان له جوړ کړئ خپل او چې ستاسو فیوچر جوړ شي د پاکستان فیوچر به جوړي نو بچې د هغې دپاره په دې ورځ باندې په دې 23 مارچ په حوالې سره چې دا کوم پروګرام دی نو په دې ورځ باندې موږ دا عهد کوو چې یاره د دې ملک د ترقۍ دپاره به د دې په ترقۍ کې موږ خپل بڑ چڑھ کر حصہ لو خپل ټایم به نه خرابو د خپلو مشرانو چې کوم زموږ اسلاف زموږ دپاره کومې قربانۍ ورکړي دي هغه قربانۍ به مخې ته ږدو او دا ملک به چې کوم دی دا په دنیا کې چې دی نو ټولو خلکو ته به ښیو چې دا پاکستان هسې نه دی ازاد شوی د دې دا چې په کوم مقصد باندې کولو شوی دی د هغې مقصد و لا اله الا الله چې دلته به صرف او صرف د الله چې کوم احکامات دي او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغوی چې کوم سنت دي د هغوی چې کوم هدایات دي په هغې مطابق به موږ خپل ژوند تېرو او د دې ملک په ترقۍ کې موږ
خپل پوره भरपूर کردار ادا کوو. ډېره مننه د ټایم د کمي د وجې موږ د خپل پروګرام مختصر کړ. تاسو ډېره مننه. پاکستان